أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سورة الاعراف نهم سپارہ آیات نمبر 189 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. دی آیاتونو کې الله پاک جل شانه د توحید د عقیدې ذکر دی او په دې آیاتونو کې د توحید سره سره د شرک د باطل کېدو بیان دی ان څوک شرکی عقیدې لري د هغې د شرکی عقیدو د بطلان د پاره د آیاتونه چې کوم دي ان په دې سره شرکی عقیدې دا چې کوم دی باطل کېږي. هو الذي الله غزاد دی خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې من نفس واحده د یو نفس وجعل منها او ګرځولې دی منها د نفسنا زوجها د جوړه ليسكن الیها د پاره د دې چې دی سکون حاصل کی الیها د دې سره. الله جل شانه د ټولو نومبه حضرت آدم علیه السلام پیدا کړی دی. بیا الله جل شانه حوا ابه داغه د غسی پختینه پیدا کړی ده. نو الله دلته کې د حضرت آدم او د حضرت حوا ابه د اغي بیان کی ورست بیا د هغوی د اولاد بیان کی. هو الذي الله غزاد خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفس نه د یو جنس نه پیدا کړی د یو نفس نه ان آدم علیه السلام نه ټول انسانیت دا پیدا کړی دی. وجعل او پیدا کړی دا منها د یو نفس نه زوجها د بیبي یعنی حوا ابي بیا د حضرت آدم علیه السلام نه پیدا کړی دا ليسكن الیها د پاره دی چې سکون حاصل کی د دې سره. نو د خزي مقصد الله بیان کو چې د دینه بخاون دا سکون حاصلی نو وی خزا غي چې خاون راشي او دا ورته چې کوم دی خدمت وکي په خپل ور الله زور وکي دغه رنګي دا خاون خوشاله شي د سکون حاصل شي او چې سکون نه حاصلېږي نو بیا د خزي مقصد نه پوره کیږي ځکه خزا د سکون د باره د آرام د باره ده چې په دې سره خاون د آرام حاصلېږي سکون حاصلېږي. فلما تغشاها پس هر کله چې پټه کړه د خزې لره مطلب ته مراد دلته کې جما ده چې دواړو جما وکړله هم بستری وکړله حملت نو حامل شو دا خزه حملا خفيفا په حمل سپک سره فمرت پس دا ګرځیدا به د حمل سره فلما پس هر کله اثقلت چې دا درنه شو یعنی دا حمل درون شو دعوا الله نو دوی دعاګانې کولې د الله نه یا دوی دعوا الله دوی بلو الله تعالی لرا ربهما چې رب د دې دواړو دی
نو لومبه د حمل د لومبه نطفه سلويخت ورځې پورې د مور پر رحم بچیدانه کې د نطفه فرتي چې بیا به سلويخت ورځې تیری شي نو بیا د دینه د ویني یو جم جوړ شي او چې بیا به نور سلويخت ورځې تیری شي نه سلور میاشتې پوره شي نو بیا د دینه چې کوم د غوخه یو ټوکړه جوړ شي دا غینه ورستو دغه سترګې غوګونه پوزا د هر سيزونه د انسان چې کم اعضادي نو دغه جزونه چې کم دي د ماشوم د مور په خېټه کې په دریو پردو کې دنه جوړي او بیا د مور په خېټه کې الله جل شانه د خوراک تنظیم کړي د مور د حیث چې کم ویني هغه بند شي هغه د ماشوم د نوم په ذریعہ باندې ورداخليږي دنه الله جل شانه پرورش او تربيت کی نو سلويخت ورځو پورې نطفه بیا سلويخت ورځو چې نور دیری شي نو نه پاتیه مورزه پورې سلويخت ورځو پورې نطفه چې بیا سلويخت نور تیر شو اتیا ورځې پوره شوي بیا د ویني او جم جوړ شي چې بیا سلويخت ورځې نور تیر شي 120 ورځې پوره شي بیا د دنه چې کوم د غوخ یو ټوکړه جوړ شي او ټوکړه کې الله وړې وړې سترګې وړه پوزا وړه وړه غوګونه هر اندام پکې الله جوړ کړي نو چې څومره د ماشوم غټي کې دوره د حمل دا چې کوم دي درنيږي مور باندې بوټ سیوا کیږي د مور په خېټه کې نو فلما تغشاها پس هر کله چې پټه کړه دی بیبي لرا یعنی هم بستری وکړه حملت نو حامل شو دا حملا خفيفا په حمل سپک سره فمرت پس دا ګرځیدا به د حمل سره فلما اثقلت پس هر کله چې درنه شو ان دا حمل درون شو دعوا الله دوی بلو الله تعالی لرا ربهما چې رب د دواړو دي دعاګانې کولې د الله نه ربهما چې رب د دواړو دي نو چې کله دا حمل د بیبي په خېټه شي دا خزه خوند دواړه دعاګانې کوي چې الله پاک را الله دا بچي سالم راکړي روغ موټي راکړي ځکه چې دې نسبت نه لګي بعضی ماشوم هغه د مور نه پیدا شي چاړه پیدا شي بعضی چې کم دي کونو پیدا شي بعضی ډونو پیدا شي بعضی نیمګړي پیدا شي او داوم کې دي چې د ماشوم په پیدائش کې اکثر مور مړ شي یا ماشوم مړ شي نو قسم وساوس د انسان ترازی د دې وجه نه دي دعاګانې کې خاونون دعاګانې کې خزه دعاګانې کې چې الله پاک زموږ د بچي د روغ موټ پیدا کړ نو دعوا الله دوی دعاګانې کې د الله تعالی نه ربهما چې رب د دواړو دي لئن اتیتنا کو چرتا را کو مونږ ته صالحا روغ موټ بچي لنكونن من الشاکرین موږ به خامخا د شکر گزارونه دي دعاګانې دي فلما آتاهما پس هر کله چې ورکړو دي دواړو ته صالحا نیک بچي او سالم بچي روغ موټ بچي جعل دي دواړو وګرځو له د هغه سره یې د الله تعالی سره شرکا شریکان فيما به هغه سکی آتاهما چې ورکړي دي الله تعالی دوی ته فتعال الله پس اوچت الله تعالی عما ده هغه سنه یشرکون چې دوی وسره شریکوي په قران کې چې کوم مشکل ځایونه دي نو پای کې یو مشکل ځای دی قران کې چې کوم مشکل ځایونه دي نو یو مشکل ځای پکې دی نو مفسرینو بعضو دا تفسیر کړی دی چې حضرت حوا ابي د هغه به اولاد نه پایدو پړونګړونګ کې به اولاد نه پایدو نو یو پیرا حامل شولا نو شیطان ورله د نیک سړي په شکل کې راغی ورته وی چې ستا بچیان نه پي نو دسی اوکه چې د خپل بچی نوم د عبد الحارث کې دا نو د خاوند د کاشکارو نو حارث زمیدار ته کاشکار ته ویل شي کاشکار ته زمیدار ته د دم چې کوم د حارث ویل شي نو دې ته مراد واغستو چې د دې معنی عبد الحارث نو د عبد یو معنی غلام مرضی او د عبد یو معنی بنده مرضی دوه قسمه معنی راځي نو د حضرت حوا عبد دا مراد واغستو چې زما خاون کاشکار دی زمیدار دی نو دې معنی بشي عبد الحارث د حارث غلام معنی ټیک ته ځکه خو پاک خزوا او شیطان خنزیر ته دا معنی واغستله چې د شیطان نوم چې کوم دی په ملائکو کې حارث نو شیطان وی عبد الحارث د حارث بند نو الله جل شانه ودا چې کله دا خبر او د خو خنه شول حالانکه هوا ابي بس نیت باندې ویلو خو دا خبره دا ورته خو خنه شول نو الله فرمایل
چې دې ډومبې دعاګانې کوي چې کله ماشوم پیدا شي نو دی ورله بیا د الله سره چې کوم دي شرک شروع کی. خو علامه حضرت شاه ولی الله رحمه الله، ابن جویر رحمه الله، علامه علوسی رحمه الله په تفسیر روح المعانی کې او دغه رنګ نور مفسرونو تفسیر بیزاوی دی ټولو دا خبر لیکل چې دا ټیک نه ده، بلکې دلته کې هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. دې کې د حضرت آدم علیه السلام او د حوا ابه ذکر دی. فلما تغشاها حملت د دین ورستو د حضرت آدم علیه السلام د اولاد ذکر دی. دې کې د حضرت آدم علیه السلام د اولاد ذکر دی چې ټیک دا الله پیدا کړی دی یو نفس نه د آدم علیه السلام نه، او بیا حوا ابه د آدم علیه السلام نه پیدا کړی دا د پاره دی چې یو بل سکون حاصل کی. خو فلما تغشاها حملت حملا خفيفا نو بدا دی کې د آدم علیه السلام د اولاد ذکر دی چې د آدم علیه السلام په اولاد کې بعضې داسې اولاد دی چې دی د الله پاک نه بچیان د دې د بیبیانو په خېټو باندې شي، د دې دعاګانې کوي چې الله پاک دا بچی روغ موټ پیدا کا. خو چې کله دی پیدا شي نو دی بیا شرک شروع کی. نو شرک بیا ډېر قسمونه دي، بعضې نومونه دي شرکي کې دي. عبد العزا د عزا بت بنده، عبد المنات د منات بنده، دغه رنګ عبد الشمس د نور بنده. بعضې نومونه چې کوم دي شرکي شروع کی، شرکي نوم ورله کېدي، نو دا هم یو قسم شرک دی. او بعضې وایي دا پلانکي بابا را کړی دی، پلانکي بنده را کړی دی، هغه راله دا بچی را کړی دی روغ موټ. نو بعضې خلک داسې قسمه شرکیاتو کې مبتلا شي. نو په دې کې د حضرت آدم علیه السلام ذکر تر لیسکن الیها پورې دی. او د وروستو فلما تغشاها حملت حملا خفیفا د دې نه وروستو ذکر چې کوم دی دا بیا د آدم علیه السلام د بعضې اولاد ذکر دی چې هغې له الله بچیان ورکړي. نو دی وی زه به شکر ادا کوم، د شکر نه وروستو دی د الله سره شرک شروع کړي. پوه شوې په دې ځای باندې؟ نو دا د راجح قول دی او جمهور مفسرینو چې کوم دی دا قول بیان کړی. علامه علوسی رحمه الله تفسیر المعانی کې او ابن جریر طبری رحمه الله خپل تفسیر کې او دغه رنګ تفسیر بیزاوی د ټولو دغه قول را نقل کړی دی چې تر دغه ځای پورې د حضرت آدم علیه السلام ذکر دی. او فلما تغشاها حملت حملا خفیفا نو وروستو د آدم علیه السلام د بعضې اولاد ذکر دی چې آدم علیه السلام مونږ ټول بني آدم د آدم علیه السلام نه پیدا دي او حوا ابه د آدم علیه السلام نه پیدا کړی ده. خو د وروستو چې کوم ذکر دی دا د آدم علیه السلام د بعضې اولاد ذکر دی. هو الذي الله ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفس نه، وجعل او ګرځولې دي او پیدا کړی دا منها د دې نفس نه زوجها د بیبي، دغه یو نفس نه بیا د بیبي پیدا کړی دا لیسکنا د پاره دی چې سکون حاصل کړي الیها د هغې سره. فلما تغشاها پس هر کله چې پټه کړله دې لره یعنی هم بستری ور سره وکړله حملت حملا خفیفا دا حامله شوه په سپک حمل سره. فمرت به پس دا به ګرځېده را ګرځېده د دې حمل سره. فلما اثقلت پس هر کله چې دا حمل دروند شو، فلما اثقلت پس هر کله چې دا درنه شوه، دعوا الله دعا کوله د الله تعالی نه ربهما چې رب د دې دواړو دی. څه دعا یې کوله؟ لئن آتیتنا کو چېرې تا راکړه مونږ ته صالحا روغ موټ بچې لنکونن من الشاکرین نو خامخا به مونږ د شکر ګزارونه یو. فلما آتاهما پس هر کله چې ورکړو دې دواړو ته صالحا روغ موټ بچې جعلا نو دې دواړو شروع له د هغه وګرځو دې دواړو له د هغه سره شرکا شریکان چا سره د الله تعالی سره شریکان وګرځول فیما په هغه څه کې آتاهما چې ورکړي دی الله تعالی دوی ته. فتعالى الله پس الله تعالی اوچت عما د هغه څه نه یشرکون چې دوی ورسره شریکوي. الله د شرک دغه شریکانو نه ډېر زیات اوچت دی، د الله نه مثل شته نه مثال شته. او یشرک آیا دوی شریکوي د الله تعالی سره لا یخلق شیئا چې نه هیڅ چیز وهم یخلقون او دوی په خپله پیدا کړي شوي دي. هغه څه سره شریکوي هغې څه شی پیدا کړی نه دی، الله خو هر څه پیدا کړي دي که نه، خو د الله سره دي هغه څوک شریکوي چې هغې هېڅ شی نه دی پیدا کړی بلکې هغې په خپله باندې پیدا کړي شوي دي، الله پیدا کړي دي.
ولا یستطيعون او دوی طاقت نلري دا شریکان ولا یستطيعون دوی طاقت نلري لهم د دوی څوک طاقت نلري لا یستطيعون طاقت نلري دا شریکان لهم د دوی نصرا د مدد لا یستطيعون دا شریکان طاقت نلري لهم د دوی سره نصرا د مدد کولو ولا انفسهم او نن د خپل ځانونو سره ینصرون دوی مدد کولی شي نه د خپل ځان سره مدد کوي او نه د دې سره مدد کولی شي بلکې دوی په خپل باندې په دې بوت باندې چې مچ کینې مچ ته ځان نشي پاشلی په خپل باندې خوراک نشي کولی نو څنګه معبودان دي او څنګه خالق او مالک دي دغه ګڼي او څنګه خدای ګڼي دي دي خپل ځان نه نفع او نقصان نشي دفع کولی ځان ته نفع ورکولی شي نه نقصان دفع کولی شي نو دی د دې کوم بندگان دي دغه نه بس نقصان دفع کی وان تدعوهم کو چرتاسو بلای دوی لرا ال الهدى لار طرف تا لا يتبعوكم دوی تابعداري نه کوي تاسو دا بوتان کو چرتا سم لار دراړه وای تاسو خبرو غږ د سې شکار کوي دوی تاسو تابعداري نشي کولی لا يتبعوكم نو دوی تاسو تابعداري نشي کولی سواء برابر خبر ده علیکم بتاسو باندې ادعوتموهم کو تاسو را بلای دوی لرا आवाज ورته کوي ام انتم صامتون یا تاسو چپ یې یا تاسو خاموش پاتې شئ کو خاموش پاتې شئ نو تاسو ته आवाज نه درګي نه تاسو مدد کوي او کو تاسو دی را بلای پر بللو سره نو دا بوتان تاسو نشه را بللی او دی تاسو आवाज نه اوري نه تاسو خبره اوري او نه تاسو شکرونه اینی او نه تاسو سره خبرې کولی شي بس دا هیڅ کار نه وان تدعوهم کو تاسو چې تر بلې دوی لرا ال الهدى لار طرف تا لا يتبعوكم دي تابعداري نگی تاسو سواء برابر خبر ده علیکم تاسو په حق کې ادعوتموهم کو تاسو را بلې دوی لرا ام انتم صامتون یا تاسو چپا د کیدونکې تاسو چپا دي شي او کو دی را بلې په ډوړو صورتونو کې دي تاسو په لار باندې نزي نه تاسو په خبر باندې پوي هو الذي الله غزاد تی خلقکم جت پیدا کړی ہے تاسو من نفس واحده د یو نفسنا وجعل منها او پیدا کړی د نفس نه زوجها د هغه بیبي ليسكن الیها د بار دیشه هغه سکون حاصل کی د دې سره فلما تغشاها پس هر کله چې خمبستری وکړه د دې سره حملت حملا خفيفا حامل شو دا په حمل سپک سره فمرت به پس دا ګرځیدل د حمل سره فلما اثقلت پس هر کله چې دا درنه شو دعوا الله دعاګانې کولې د الله تعالی نه دوی ربهما چې رب د دې دواړو دی لئن آتیتنا گجر تارا اگرمونگ دا صالحا روغموت اولاد لنکونن من الشاکرین نخام مونگ دا شکر گزارو نیو فلما تاہما پس ہر گلچ ورکلو دی دوارو تا اللہ تعالی صالحا روغموت اولاد جعلا نو دی دوارو اگرزو لہو دا غسر یعنی دا اللہ زرا شرکاء شریکان فیما بہا غسر آتاہما چو ورکلی دی اللہ تعالی دویتا فتعال الله پس اوچت الله تعالی عما ده غسنا یشرکون چې دوی شریکوي ایشرکون آیا دوی شریکوي د الله تعالی سره ما غس لا يخلق شیئا چې ندی پیدا کړي هیڅ لا يخلق چې ندی پیدا کړي شیئا هیڅ وهم يخلقون او دوی خپل پیدا کړي شوی دي ولا يستطيعون او دوی طاقت نه لري دا شریکان لهم د دوی سره نصرا د مدد کولو ولا انفسهم او نه د خپل ځانونو سره ینصرون دوی مدد کولی شي وان تدعوهم کچرته دوی رابلې ال الهدى لار طرف دا لا يتبعوكم دوی تابعداري نه کوي ستا لا يتبعوكم دوی تابعداري نه کوي ستا سواء برابر خبر ده علیکم د تاسو په حق کې ادعوتموهم کو ترابلې دوی لرا ام انتم صامتون یا تاسو چپ پاتې کیدونکې سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين